الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقياسا للحلال والحرام، والصلاة والسلام على من أرسله حينما أظلمت الدنيا وأحاطت بها حنادس الشرك ورجس الأصنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام المستمسكين بذروة عمود الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. محترم و عزتمندو سپینجیرو علماء کرام او کلیوالو، قرآن کریم الله تبارک و تعالی خپلو بندگانو ته د خپلو بندگانو د هدایت لپاره را لېږلی کتاب ده. داسې یو عظیم الشان کتاب ده چې په یو لفظ یا په دوه لفظونو کې د خپل بندگانو لپاره مکمل هدایت موجود وي. دغه دوه مختصر آیتونه چې ما ستی په حضور کې اوس تلاوت کړه: بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى. په دغه دو آیتونو کې الله تعالی د خپلو بندگانو یو مرض ذکر کړی، یو بیماری ذکر کړی. په دوم آیت کې فوراً علاج ذکر کړی چې په بندگانو کې دغه مرض شته، خو دغه علاج ده. مرض هم ذکر کړی او علاج هم ذکر کړی ده. نو راسئ چې نن موږ وګورو چې دا مرض کوم مرض ده او د دې مرض علاج څه ده. انسان چې مریض وي د علاج دپاره هر ممکن کوشش کوي. څنګه چې انسان ته جسمانی مرضونه پیښیږي، دغسې اخروي مرضونه هم انسان ته پیښیږي چې هغه روحاني بیماری ورته ویل کېږي. جسمانی مرض چې انسان ته لاحق سي نو ډاکټر ته ځي، کوشش کوي چې په ډېر ښه ډاکټر باندې د علاج وکړي. همدارنګه روح هم خپل مرضونه لري. نو الله تعالی دلته د انسان یو روحانی مرض ذکر کړی او بیا علاج ورته ذکر کړی. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى. الله تعالی بندگان دغسې متوجه کوي چې تاسو دنیا ته ترجیح ورکوئ، حالانکه د آخرت کور، آخرت هغه زما د بندگانو دپاره خیرون، ډېر ښه ده، بهتر ده. و ابقا، او هغه د همیشه لپاره ده. هغه کور او د هغه ښه والی بهتري د همیشه لپاره وي. نو الله تعالی خپلو بندگانو ته په قرآن کریم کې دا حکم کوي: بل تؤثرون الحیاة الدنیا. مرض ذکر کړي چې تاسو دنیا ته ترجیح ورکوئ. دا ترجیح ورکول دا انسان ته نقصان ده. سورة النازعات کې الله تعالی داسې فرمایي چې چا دنیا ته ترجیح ورکړله ځای به دوزخ وي. یعنی آخرت ته شا وګرځوي، د حلال او د حرام فرق پرېږدي، بلکې هر شی په مخه ورځي، خو په دنیا دی خوند اخلي. الله تعالی فرمایي چې جهنم د دغه سړي ځای ده. او څوک چې خپل خواهشات ترکي، د الله ډارې مخته وي، د الله نه ویره لري،
آخرت هم مخته کېږي چې آخرت خو راځي، یو ورځ نه یو ورځ به موږ الله ته پیشېږو. نو الله تعالی فرمایي چې دغه انسان له خواهشاتو ځان منع کړي، ځای به جنت وي. نو په بندګانو کې لوی مرسي د هغه دنیا ته ترجیح ورکول. دنیا ګټل بد کار نه ده. دنیا موږ ته به استادانو داسې ویلي، دنیا د دین دپاره داسې مثال لري لکه د کشتۍ دپاره اوبه. دا کشتۍ بغیر د اوبو نه نشي چلېدلی. دین دپاره هم دنیا داسې ضروري ده، لیکن شرط یې څه شي ده چې دا کشتۍ ته به اوبه دننه نه راپرېږدي. که چېرته د اوبو دننه راپرېښودلې دا کشتۍ غرق کېږي، ټول خلک به کمري تباه کېږي به. همدارنګه دنیا وګټه، دنیا بد کار نه ده، لیکن د دغه دنیا محبت به زړه ته نه داخله. چې کله د دې دنیا محبت ستا زړه ته داخل سو، بیا د انسان سره د حلال او د حرام فرق ختمیږي. بیا شیطان خو د انسان لپاره یو واضح دښمن ده. هغه انسان ته دغه بده دنیا ده حرام ښایسته کوي. زین لهم سوء اعمالهم. شیطان پوره کوشش دا کوي چې د دې لپاره دغه بد اعمال ښایسته کړي چې دا خو ډېر ښه کار ده. توبه وباسئ. ډېر داسې ځوانان اوس په دنیا لاړل چې دوی به کېدی سي دا کارونه به کول، امیدونه به دا و چې زه سپین ږیری سم، بیا به هسې خو ماته جوماتونه ګوري، مونځونه ګوري، بیا به زه توبې وباسم. الله تعالی خو توبه قبلوي. تا ته څه علم شته چې ته به تر سبا ژوندی یې که به مړ یې؟ ډېر ځوانان ګوره په دې اختر کې لاړو، په اکسیډنټو کې د توبې موقع م ورته میلاو نه سوه. دغه هم موقع دته میلاو نه سوله چې دی دا خپل قرضونه ولیکي چې ما له پلانکي نه قرض اخیستی ده. حقوق العباد دي. الله تعالی خو له حقوق العباد څخه نه تېرېږي. انسان باید په دغو شیانو کې ډېر سوچ و فکر پیدا کړي چې په کوم شي باندې ما آخرت سمیږي او په کوم شي باندې د ما آخرت خرابېږي. ګوري عالمونه درې عالمه دي. یو عالم هغه ده چې په هغه کې همیشه مزې دي، همیشه خوشحالیانې دي، همیشه نعمتونه دي، په هغه کې غم نسته. هغه عالم چې هغه جنت ته، په جنت کې هیڅ غم نسته، همیشه خوشحالي وي، همیشه مزې وي. دوم عالم هغه ده چې هلته هیڅ خوشحالي نسته، هغه له تکلیفونو ډکه ده، هغه له غمونو ډکه ده، هلته عذابونه دي، ابد الابد په هغه کې خوشحالي نسته. هغه عالم د دوزخ ده. او دریم عالم هغه ده چې هلته غم هم سته، خوشحالي هم سته، هغه د دنیا ده. غم هم مکمل نه ده او خوشحالي او مزې هم مکمل نه دي. خود به انسان کله خوشحالي خو بیرته غم ورپسې راځي، خود به غم ور باندې خو بیرته خوشحالي ور باندې راځي. غم هم همیشه نه ده، خوشحالي هم همیشه نه ده. نو یو انسان باید په دنیا کې داسې کارونه وکړي چې ځان هغه عالم ته تیار کړي چې په هغه کې همیشه مزې دي، همیشه خوشحالیانې دي، یعنی جنت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اکثروا ذکر هادم اللذات. راوی مخته فرمایي ویعنی الموت. اے د ما امتیانو، تاسو د لذت ختمونکي شي ذکر ډیر کوئ، یعنی مرګ یادوئ. هر کار چې کوئ مرګ یادوئ چې ما ته خو مرګ را روان ده، یو ورځ به زه مرم، د چا دپاره یې زه ګټم، دا حرام چې زه خورم د چا دپاره یې خورم، زه په دې مجلس کې په غیبت اخته یم، آیا ما ته به یو ورځ مرګ نه راځي؟ د دې غیبت ما ته فایده څه ده؟ نو هغه دوه آیاتونه چې ما په شروع کې تلاوت کړل، دغه دوه آیاتو آخري نتیجه دا راوځي چې باید موږ اصل مقصد آخرت وګرځو، موږ اصل مقصد د آخرت فکر وګرځو، د آخرت سوچ وګرځو. 50-60 کاله دغه د تیر سو، په موږ او تاسو باندې د عمرونه تیریږي، ډېر سپین ږیري ناست دي. الله تعالی دې په عمرو کې برکتونه ورواچوي. خو دغه 50-60 کاله باندې به دی نه پوه سوي چې دا په ما باندې داسې تېر سوی دی یوه ورځ لکه نیمه ورځ. نو مخته به څو عمر پاتې،
ولې موږ د آخرت فکر نه کوو؟ هر سړی باید د ځان فکر پیدا کړي. موږ چې په مجلسو کې کینو د پلانکي پسې خبرې کوو، د پلانکي پسې خبرې کوو، پلانکی ظالم ده، پلانکی ګناه کوي، پلانکی منافق ده، پلانکی شرابي ده، لیکن په مجلس کې څوک داسې نشته چې هغه ووایي چې یاره موږ ولې خپل ځان ته فکر نه کوو، ما څه کړي دي؟ آیا نن چې په ما دا کومه ورځ تېره شوله، ما په دا ټوله ورځ کې د آخرت لپاره څومره تیاري کړې ده؟ یو انسان خو دې په خپل ګریوان کې هم وګوري او سوچ دې وکړي چې په ما باندې دا نن ورځ تېره شوې ده، ما څومره تیاري کړې ده آخرت ته. اکثروا ذکر هاذم اللذات، آخرت به ډېر ډېر یادوي، مرګ به ډېر ډېر یادوي، ځکه مرګ باندې بروسه نشته. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه فرمایي، وایي د ما یوه خپلوانه ښځه وله، په نس باندې سخت درد و، نو ما دې ته تسلي ورکوله چې وګوره دا بله ښځه پوره سوځېدلې ده، ټوله چمړه یې سوځېدلې ده، پوستکی یې راوښتی ده، تکه توره ده، اور داسې سوځولی. دې ما ته داسې ویلې چې که هر څه پې سوي دي په نس خو یې نه ده درد. وایي دا ښځه وګوره، شیخ الاسلام صاحب فرمایي چې ما سوچ وکړ، او بله ښځه پوره سوځېدلې ده، د دې صرف په نس باندې درد ده، دا خپل درد دې ته محسوسېږي، نور شی دې ته نه محسوسېږي. وایي که چېرې موږ را ولاړ شو دغسې خپل ګناهونه محسوس کوو، د نورو د ګناهو پسې موږ ونه ګرځو چې پلانکی منافق ده، پلانکی شی ده، پلانکی ګناوې کوي، پلانکی داسې ده، پلانکی مونځ نه کوي، دا د خپل ځان فکر پیدا کړو، بیا به د موږ آخرت سمیږي. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله تعالی حکیم الامت 1300 کتابونه د ده اوس چاپ سوي دي، ډېر کتابونه داسې دي چې تر اوسه چاپ سوي هم نه دي. حکیم الامت رحمه الله تعالی فرمایي، وایي زه په خپل باره کې دا فرمایي، وایي په دا اوس حال کې حالاً اوس د مانه مسلمان، دا نور چې کوم مسلمانان دي دا د مانه افضل دي، او احتمالاً کفار هم د مانه بهتر دي، افضل دي احتمالاً. هغه داسې وایي کېدی سي دغه کافر مخته لاړ سي، الله تعالی ایمان ورته نصیب کړي، نیک اعمالو کې په ایمان سره دی جنت ته داخل سي. د ما خو تر اوسه خاتمه معلومه نه ده، د ما خاتمه معلومه نه ده، نو زه څنګه خپل اعمالو باندې فخر وکړم؟ زه به څنګه ځان ته خوشحاله سم چې ما ډېر نیک اعمال کړي؟ زه احتمالاً د معال په اعتبار سره له کافر نه هم بهتر نه یم. دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ده، دومره د ده سره د آخرت فکر و. حدیث کې راځي انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارومدار هغه په خاتمه باندې ده. زه دې ته حیران یم چې یو انسان په دنیا کې څنګه دته خندا ورځي، څنګه دی خوشحالي کوي چې دته د مرګ ورځ نه ده معلومه، او حالت نه ده ور معلوم چې زه به په ایمان مرم که په کفر باندې. دا د فتنو په زمانه کې چې سړی مخصوصا مسلمان سار ته کافری، علی حدیث نم ثابت ته علامات قیامت دی. هغه څنګه خو مخصوصا له خولې نه داسې کلمه داسې خبره وباسي چې دی په ځان نه خبر ایمان یې الوتلی. نو اصل لذت، اصل خوند هغه په دین کې ده، په دنیا کې نشته. ما تاسو ته ویلې د دنیا لذت دا نامکمل ده، دا ناقص ده، دا همیشه نوي لذت او خوندونه چې دي هغه د جنت همیشه وي. نو موږ ته پکار ده چې په دنیا کې اصل مقصود موږ دین وګرځو. کوم خوند چې په دین کې ده هغه په یو شي کې هم نشته. سفیان ثوری رحمه الله تعالی فرمایي، وای په دې دین کې داسې خوند ده کچيري دغه بادشاهانو ته درکو لګيږي چې یاره به دا دین کې دومره خوند ده، وای دوی به د خپل توري راوباسي راباسي په موږ باندې موږ سرونه به راپرېږي چې دا خوندونه موږ ته راکړي.
لیکن چونکې دوی ته د دین قدر نه ده معلوم، د دین خوند نه ده معلوم. هغه تاسو له علماو نه وپوښتئ، تاسو له محدثینو نه وپوښتئ چې دا ټول امت تر دا اوسه پورې علماو باندې څومره غربت راغلی، څومره فقر په دوی راغلی. کولی شي چې یو عالم 1,000 تنخواه پورته کړي، لیکن دوی په 5,000 تنخواه باندې درس تدریس کوي. 5,000 تنخواه ته پراته د دین نه پرېږدي. دا څه شي ده؟ نو خو معلومه خبره ده چې په دې دین کې خوند د قدر ده، دا دین کې داسې لذت ده چې هغه بادشاهانو ته هم نه ده حاصل. د دین قدر پکار ده او د آخرت فکر پکار ده. د دین قدر چې کله انسان وکړي د آخرت فکر به هم ورسره پیدا کیږي. یو جلیل القدر صحابي غسیل الملائکه حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه یو وخت راغی، یا رسول الله زه منافق سویم. حالانکه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په باره کې دا فیصله ده، الصحابه كلهم عدول، ټول صحابه عادل دي. په صحابو کې یو منافق هم نو، ټول عادل دي، ټول جنتیان دي. خو بیا هم دی راغی، یا رسول الله زه منافق سویم، له تا سره چې زه په مجلس کې ناست یم ما ته د الله ویره ډېرې، د ما په زړه باندې یو عجیب کیفیت وي، د آخرت ډېر فکر را سره وي چې کله کور ته لاړ سم له بچیانو سره مخامخ سم. دغه حالت بیا د ما په کور کې نه وي. د خو نفاق نه و، خو ده ته ویره و، د آخرت فکر ورسره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړله. د هغه صحابو چې الله تعالی د دوی په باره کې فرمایي اولئک هم الراشدون رضی الله عنهم ورضوا عنه. ټول قرآن د دوی په باره کې گواهی ورکوي چې الله د دوی نه راضي و، دوی د الله نه راضي دي، دغه هدایت یافته دي. بیا هم له دوی سره دومره خوف. نو چېرته 15مه صدۍ دغه د فتنو زمانه موږ څومره د آخرت فکر کړی، موږ چې دغه ډوډیانې خورو موږ څومره د الله شکر ادا کړی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به چې هر څه کېښوده، ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الطعام قط. رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله په خوراک کې یو عیب نه ده راویستلی، چې میلاو به څه شکر به پرې ادا کوو او چې میلاو به نه څه صبر به یې کوئ. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دوم خلیفه راشد ده، ټوله دنیا یې پیژني. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ده په باره کې فرمایي لو کان بعدی نبیا لکان عمر. که چېرته له ما نه بعد څوک نبي راتلی خو د ما نه بعد به نبي عمر وایي، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخري نبي ده، دغه نه بعد کوم نبي نه راځي. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو وخت کې سوچ ورسره پیدا شو چې زه خو به د منافقینو په فهرست کې نه یم شامل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام له دنیا رخصت سوی ده، خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو رازدان حضرت سیدنا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دته د منافقینو یو فهرست ورکړ چې دا منافق ده، دا منافق ده، دا منافق ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به په جنازو کې قتل. که چېرته به حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه په جنازه کې شریک وو نو دوی به هم شریک کېدل، که به شریک نه وو نو به پوه سو چې دا منافق ده. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی حذیفه ابن یمان ته. هغه عمر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولې نه دا اورېدلی چې عمر فی الجنه کان فی العشر المبشره. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خو په عشره مبشره کې شامل وو، په هغو کسانو کې شامل وو چې په دنیا کې د جنت زیری ورکول سوی وو. بیا هم دی راځي البدایه والنهایه کې د موجود دي. سیدنا حذیفه ابن یمان ته وایي چې د ما نوم خو په پیغه فهرست کې نه شامل چې کوم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تا ته درښودلی وو. دا یو جلیل القدر صحابي ده، دومره له ده سره د آخرت فکر ده. موږ څومره د آخرت فکر کړی. دغه میاشت تاسې نن مخصوصا سوچ وکړئ، نور کلونه خو پرېږدئ، دغه میاشت تاسې مخته کېدئ چې په دې میاشت کې ما د آخرت لپاره څومره ګټه کړې.
ما څومره حلال کاروبار کړی د ما دغه کاروبار ما ته چې کومه آمدني راغلی منافع راغلی دا څومره حلاله ده څومره حرامه ده د دې باید موږ نن فکر وکړو په دین کې باید موږ علماو ته وګورو له ځان نه لوړو کسانو ته په دنیا کې باید له ځان نه کته کسانو ته وګورو بیا به تاسې ته الله چې کوم شیان درکړي په دې به تاسې قناعت هم کوئ بیا به دا په زړه کې غم نه پیدا کوئ محدث ابن عون رحمه الله تعالی فرمایي وایي هر کله چې زه به د مالدارانو سره کېناستم ناسته ولاړه مې له مالدارانو سره وله نو زه به همیشه غمګینه وم هغه وجه دا وه د ده به لباس د ما نه ښه و د ده به کور د ما نه بهتر و د ده سره به ښه شیان و نو زه به غمجن وم په زړه کې چې کاش له ما سره هم دغه شیان وی وایي کله چې ما ناسته ولاړه د فقراو سره شروع کړله بیا هر ورځ ما به الله ته شکرونه ویستل وجه دا وه چې د ما بار شی کوو نو باید موږ په دنیا کې له ځان نه کته وګورو او په دین کې له ځان نه لوړو کسانو ته وګورو علماو ته وګورو بزرګانو ته وګورو دغه سپین ږیرو ته وګورو چې مسجدونه ورباندې ښایسته دي د موږ ځوانان خو نن سبا دغه د مشرانو مجلسونه پرېښي دي دوی د انډیوالان دي د مشرانو مجلسونه د ځوانانو نه خالي وي که ځوانان خپل ژوند سمول غواړي د دغه سپین ږیرو په مجالس کې دې کېني دا یو ډېر لوی نعمت ته د موږ لپاره سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو وخت له مدینې نه د باندې ووتل نو یو شپون روانو دا پسونه یې پولو هغې ته ویلې و دا یو خو موږ خرڅ که ده ورته ویلې وایي ما ته د خرڅېدو اجازه نشته ما ته خپل آقا مالک د دې د خرڅلاو اجازه نه ده راکړې نو حضرت سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د دې امتحان اخیسته نو خو وایي ورته وایه چې ورک سو کله کله یې ورکېږم ده ورته ویلې فاین الله چیرې ده یعنی که زه اوس دا په تا خرڅ کم روپۍ ځان د پټې کمه خپل مالک نه دا خبره پټه کم نو الله خو ما ته ګوري الله خو ما ویني سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دغه غلام دومره خوښ شو چې کله بیرته مدینې ته راغی له هغه مالک سره میلاو شو دا غلام یې هم واخیسته هغه پسونه یې هم ورنه واخیسته ټول یې ده ته وقف کړه چې دا یې د تا داسې دا غلام په یو ځنګل کې چې پورته الله د لاندې دی د څوک نسته خو بیا هم د دې غلام په زړه کې د الله ویره سته د آخرت فکر سته ځکه خو کارونه هم سم دي نو الله تعالی فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى په دغه دو آیتو کې الله تعالی د خپلو بندگانو مرض ذکر کړ چې ستاسو مرض دا د دنیا ته تاسې ترجیح ورکوئ بیا علاج څه ذکر کړ د آخرت فکر مرض خو ستا په هر یو کې که د آخرت فکر دغه علاج هم موږ شروع کړو بیا به موږ کامیاب یو سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وخت هم پوره کېږي انشاءالله بیان ختموم سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کله کله به وته گشت به کاوه په نیمه شپه به راووته په مدینه کې ګرځي په یو کور کې خبرې شروع دي یو ښځه خپلې لور ته وایي چې لورې نن سبا دا د موږ غوا شیدې ډېرې کمې کوي په شیدو کې اوبه میلاوه لور ورته ویلې ای مورې امیر المؤمنین خو دا منع کړې ده چې موږ په شیدو کې اوبه میلاو کړو منع یې کړې ده نو مور ورته ویلې چې امیر المؤمنین خو اوس نسته هغه به چېرته یې دی سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا خبرې اوري دا لور ورته ویلې چې مورې که امیر المؤمنین ویدی خو د امیر المؤمنین چې کوم امیر ده الله تعالی هغه خو نه ویده کېږي هغه خو یې اوري داسې د دغې ځوانې جلکۍ سره د آخرت فکر و د آخرت ډار ورسره و آخري واقع ذکر کوم شیخ الاسلام صاحب ذکر کړی دی چې د هارون رشید په دور کې یو دانا و بهلول دانا په نوم سره د شهرت پیدا کړی و یو ډیر مجذوبه سړی و د الله تعالی یو عاشق و له دنیا نه ډیر بې رغبته و دا بهلول دانا به کله کله راتو هارون الرشید ته نو هارون رشید دا خپل
فوج ته دا ویلو یا دروازه‌بان ته ویلو چې کله هم دغه راځي نو دروازې خلاصې ورته ساتي، په ده باندې دلته د راتګ پابندي نشته. وایي بهلول دانا یو وخت ورته راغی، نو هارون الرشید خو په ده باندې وایي پسخند هم وایي، یوه لکړه یې ورکړه. بهلول دانا ته یې دا وویلې چې دا لکړه واخله، دا به ته هغه چا ته ورکوې چې تر تا نه زیات بېوقوف وي. بهلول دانا دا لکړه له ځان سره ویې ساتله، کېښودله. څو کاله وځي. یو وخت کې هارون الرشید مریض شو، بیماره ده، ډېر سخت مریض ده. بهلول دانا د ده پوښتنې ته راغی، عیادت ته یې راغی. هارون الرشید سره خبرې کوي، وایي څه کیسه ده؟ هارون الرشید ورته ویلې، وایي ای بهلوله ډېر غټ سفر مې په مخ کې ده. بهلول دانا ورته ویلې، وایي تا سفر ته تیاري کړې که نه؟ وایي څنګه تیاري؟ یعنی لشکر مشکر یا داسې نور غلامان او خادمان یې مخته لیږلي که نه؟ وایي ای بهلول دانا دا ته څنګه خبره کوې؟ دا خو یو داسې سفر ده چې هلته لشکر او خادمان ما ته په کار نه راځي. بهلول دانا ورته ویلې، وایي ولې؟ تا خو به چې په دنیا کې لږ سفر هم کوو، دغه نږدې دشتې ته صحرا ته به چې وتلې، مخکې به یو لشکر تللی و، د خادمانو به یو کتار ولاړو، اسلحې به په لاسونو کې وې. نن ستا مخ ته دومره لوی سفر ده، تا یوه تیاري هم نه ده ورته کړې. نو هارون الرشید ورته ویلې، وایي ای بهلوله ما خو ته بېوقوفه بللې، خو نن ته ډېرې عجیبې خبرې کوې. بهلول دانا ورته ویلې، وایي تا ما ته یو امانت را کړی و، ما تا ته هغه امانت راوړی، هغه لکړه بېرته ده ته ورکړه. وایي زه په دنیا کې وګرځېدم، له تا مې بل بېوقوفه پیدا نه کړ چې په دنیا کې وړکی سفر کوي، لشکرونه مختلفې تیارې لارې سموي صفا کوي. نن دومره غټ سفر ستا په مخ کې ده، تا هیڅ تیاري نه ده ورته کړې. نو دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی دې دغه سفر موږ ته اسانه کړي، الله تعالی دې موږ معاملات ټولې سمې کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. یا الله پاک موږ ټول معاملات ستا د رضا دپاره کې. یا الله چې هر قدم اخلو باید ستا خوف ستا ویره موږ په نظر کې وي. یا الله موږ له هرې ګناه نه وساتې. یا الله موږ له هرې ګناه نه وساتې. یا الله د قرآن او حدیثو په علومو باندې موږ ته عمل کولو توفیق را نصیب کړې. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله